دا وخت زه د چمن سبزي منډۍ کې موجود یم چیرې چې د سبزي په قیمتونو کې بې تحاشا اضافه راغلې ده. پروژ کال چې کوم قیمتونه وو سږ کال هغه قیمتونه 4 ګونه زیات شوي دي. دا وخت ما سره د سبزي منډۍ یو تاجر سره موجود دی، پوښتنې به ورسره وکړو چې د دې لامل دی ورته څه ښیي. حاجي صاحب ډېره مننه، که لومړنی ورته خپل نوم یاد کړئ. زما نوم حاجي سید جان دی، چمن فروټ سبزي منډۍ کې موږ د دې ځای کار کوو. 22 کاله کېږي د دې چمن مارکېټ کې د کار کوو لګیا یو. سږ کال د بېنډۍ د سبزیانو قیمتونه زیات دي، وجه څه ده؟ سبزیانو په سږ کال یو قسم ټکسونه هم زیات شول، د افغانستان حکومت هم ټکس بیخي زیات کړی دی. اوس هلته بېنډۍ په 80 روپۍ کیلو دی، دلته په 3.5-400 روپۍ کیلو. سږ کال دا حالات دي چې ته وینې چې بیخي یو چم نه کېږي، منډۍ دغه شپېره ولاړه ده، نور هم سختي جوړېږي. دا خو لا اوس سرنایي ټماټر شروع دي یا پشن څه شروع دی، تقریبا دا 15-16 شپې بعد به ډېرې نورې سختي به ووینې چې حالات به ډېر بې کابو شي. په دغه حالات کې به هم نه لکه دا اوس موږ کوم حالات یو، اوس موږ دا توقع هم نشته چې مخ ته زموږ ته شیان زیات شي، زیاتوب هم نشته. نور هم پر دې باندې سختي راځي چې نور به مال ډېر ګرانېږي، د خلکو در وس به وځي نه شي. پر اوس سږ کال دا وخت ټماټر کیلو په 50 روپۍ، بېنډۍ په 560 روپۍ چلېدی، مارو په 40 روپۍ، په 10 روپۍ 50 روپۍ چلېدی. سږ کال د مارو کیلو په 160 روپۍ چلېږي، د بېنډۍ کیلو په 250-200 روپۍ یو کیلو چلېږي، ټماټر په 200 روپۍ کیلو چلېږي. نو لہذا هره سبزي تورۍ راواخه په 200 روپۍ کیلو چلېږي. نو لہذا سږ کال بې انتها ډېره سخته ګراني ده، یقینا د سخت حال سره عوامو مخامخ هم باید چې ټکس څه کم شي. د افغانستان چې کوم مالونه را روان دي، دلته پاکستان هم ټکس 10% زیات کړي، افغانستان هم بې انتها ډېر زیات کړی دي. که دا ټکسونه څه کم شي نو لہذا یا د پټرولو د ډیزلو څه ګراني راشي، ارزاني راشي، دا شی هم تقریبا ډېره غټه دغه راولي، ارزاني راولي. کم از کم په دې چمن کې چې وده زموږ خپله کوټۍ ده، په دې کوټۍ کې موږ 15 انسانان 15 کوره لګیا دي په دا یوه دوکان کې. اوس چمن کې تقریبا 50 کوټۍ دي، په دې هر کوټۍ کې 15 کوره لګیا دي. بل چې زموږ سره کوم خلک رانشي، یا هغه دوکانداران دي یا ریړۍ والا دي یا دلته مشهوره زراعت دي چې رانشي برته خرڅوي، که کم از کم زه وایم چې په دې به 10,000 انسانان لګیا دي. دا 10,000 کوره به په دې کې بالکل شاته ځي، په دې کې به ډېر سخت نقصان سره مخامخ کېږي. ډېره مننه. کتونکو تاسې مقامي تاجر واورېدئ، دی وایي چې یوه خواته په علاقه کې ممنوع کښت هم زیات کرل شوی دی، د دې له وجې څخه چې کوم کروندګر ولو هغو مخ و خواته کړی دی. بل خوا دوی پر دواړو حکومتونو دا غږ وکړي چې کوم ټکسونه دوی پورته کړي دي په دې ټکسو کې دي کموالی راولي، ځکه په دې کاروبار باندې په زرهاو خلک اخته دي. که چیرې دغه ټکسونه دغه رقم لوړي او د دوی سره تعاون هېڅ قسم تعاون نه وشي، نو ډېر خلک به د بېروزګارۍ سره مخامخ شي.